أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. د قبض باره کې ډېرو ملګرو غوښتنه کړې وه په واتساپ باندې. بعضې موږ پښتانه یو بعضې خبرو باندې شرمېږو، نو کوشش دا کوم چې په قبض باندې مې پوه کړم. ساده الفاظو کې جوور علم ما سره شته هم نه دی او ساده الفاظ تاسو ته پکار هم دي. که کوم ملګري مختصر ریپلای غواړي نو چې کله موږ څه د کلمو حرکت ډېر کم شي د هغوی دپاره دا جواب دی. د کلمو حرکت ډېر کم شي نو کومه فضله چې موږ څه سازېږي نو هغه په وتو کې وخت ډېر اخلي. د 48 ګنټو نه وخت واړئ چې څومره بیا دا وخت سیوا کېږي نو هغه فضله په لاره کې سختېږي، د هغې نه اوبه وجود ځان ته جذب کوي او د هغې په مقابله کې د هغوی چې لاندې فضله خپل ځای ته رسي نو دا وچ شوي ډېر زیات وي. موږ چې ورته معده سختېدل وایو نو د هغې په نتیجه کې د دوی قبض پیدا شي. دا د هغوی دپاره مختصر جواب دی. اوس چې کوم ملګري غواړي چې هغوی پریشان دي چې زما دا قبض ولې دی، زما دا معده سخته ولې ده، ما ته مسله څه ده، نو هغوی د دا خبره لږ شانتې په غور باندې واورئ. داسې کار درونو 18% آبادۍ ته تقریبا چې د قبض مسله ده د هغوی معده سخته ده. په دې کې ښځې او سړي یو شانتې دي، د ښځو او د سړو تناسب پکې یو شانتې دی، خو چې کله ښځه حامل نو په حمل کې بیا عموما زنانو ته دا تکلیف پیدا کېږي. نور چې کوم کسان د شوګر بیمار وي یا څوک د هایپوتایراید کار وي یا د چا عمر ډېر زیات وي نو هغه خلکو ته قبض عموما کېږي. چې کوم کس ناسته پاسته حرکت نه کوي، لکه په کرسۍ کې ځای باندې ناست وي، دوکاندار وي پاسېږي نه، ټیلر وي د ځای نه خوځېږي نه، ګرځېدل نه چې په ځای باندې ناست وي، هغه خلکو ته هم د قبض شکایت ډېر زیات وي. کوم کسان چې بروپین، ډیسپرین، ورین دا ګولۍ استعمالوي یا اپین استعمالوي یا اپیاید دوایان استعمالوي نو هغوی ته هم د قبض شکایت ډېر زیات وي. کوم کسان چې غوښه ډېره زیاته استعمالوي یا هغه خوراکونه کوي چې په هغې کې په ساده الفاظو کې فایبر بلکې د دې نه په زیات په ساده الفاظو کې چې هغې کې بوره کمه وي او اکټیو انګریډینټ پکې سیوا وي، وجود یې ډېر زیات بیخي د وجود رانه چوړی او د دې فضلې دپاره څه نه پاتې کېږي نو په هغه خلکو کې د قبض شکایت ډېر وي، د هغوی معده سختېږي. کوم کسان چې اوبه ډېرې کمې څکي، خوله ډېره زیاته ځي او د هغې په مقابله کې اوبه کمې وي نو هغه کسانو ته هم د قبض شکایت ډېر زیات وي. خو د قبض علاج څه دی؟ ممکن دی ناممکن نه دی. داسې کار درونو چې کله موږ معده د دې ځای نه خوراک شروع کړي د یو نري کولمې ته راشي نو په کار ده دا ټوټل 26 نه واله 28 فوټه پورې لار ده. دا نرۍ کولمه د رسېدې ځای پورې تقریبا چې 21-22 فوټ برابرېږي. د دې ځای نه اخوا ته بیا غټه کولمه شوړه شوې ده. د دې غټې کولمې څه دې ځای کې په دې غاړه کې پنډکس پروت دی، په دې ځای داسې راځي داسې راتاویږي بیا دې خوا راځي. خو دا یو خبره پکې یاد ساتئ چې بیګا او بله شپه یو دوه کشرانو تپوسونه وکړل زموږ د ګس طرف باندې درد راځي او یو ویل چې ګس طرف باندې، یو ویل چې کله ګس طرف ته او کله ښي طرف ته راځي. نو داسې کار د بچیانو چې کله موږ څه ګیس په دې ځای کې جوړېدل شروع شي، چې کله ښه بکټیریا لګیا شي او کم خوراک پوره هضم شوی نه وي او ښه بکټیریا هغه هضمولی شي، د هغې فرمنټیشن کوي نو هغه غیر هضم شده نیم هضم شده خوراک چې کله هغوی فرمنټ کوي، تاسو ته ما په غالبا چې د ګیس په کې دا خبره کړې وه نو د هغې په عمل کې موږ څه ګیس سازېږي، د فرمنټیشن په عمل کې موږ سره ګیس سازېږي. هغه ګیس په دې زمانه د وتو کوشش کوي دې خوا ته راځي، ځکه چې دلته په هغې پسې الیوسیک لیوالو ته ویل کېږي هغه بند شي، دې خوا ته نه شي تللی واپس. چې کله دې ځای کې راشي نو په دې ځای کې ټارنګ دی، نو په دې کونه کې بره لیور پروت دی، په دې ځای باندې عموما درد راځي ځکه چې دې ځای کې رامنې کېږي معمولي غوندې، او چې دې ځای نه کله واوړي نو په دې ځای کې سپلین پروت دی، نو په دې ځای کې رامنې کېږي، په دې کونه کې او په دې کونه کې درد راځي. نو چې کله په دې ځای باندې درد راشي نو ډاکټر په اکثر دوکه کېږي، هغه وایي چې دا د معدې درد دی، د تریخي درد دی، او چې کله په دې ځای راشي نو مریضان په اکثر دوکه کېږي چې موږ ته د زړه درد دی، لکه یا په دې ځای راځي نو په دې ځای کې سپلین تور دی، یا په دې ځای راځي په دې ځای کې لیور پروت دی، په دوی ځایونو کې کولمه راغلې ده دې خوا ته راغلې او بیا لاندې راتاو شوې ده، یو ځای کې د لیور لاندې راکوزه شوې ده تاو شوې ده او بل ځای کې د سپلین نه دننه راتاو شوې ده. بهرحال موږ چې کله خوراک شروع کړو وخورو نو دا په 24 غنټو کې د بعضې کسانو په 24 غنټو کې د دې ځای پورې اخلي چې راشي او د بعضې کسانو په 48 غنټو کې. مثال خبره کوو که فرض که موږ دې ځای کې یو بلیوری پرېږدو نو دا به په 1 غنټه کې تقریبا چې 1 فوټ مزل کوي، په بعضې شکلونو کې به دا په 1 غنټه کې تقریبا چې نیم فوټ مزل کوي، چې چا په 48 غنټو کې دا پرس دې عمل ته ویل کېږي. دا په داسې طریقه باندې خوراک هضمېږي، په داسې طریقه باندې لکه نیمه د کولمه رابندېږي او دا داسې نیمه مخکې پوش کوي په دې طریقه باندې د یو ببل نه د بل ببله پورې، مطلب دا داسې پوش کېږي دا خوراک لاندې ولې بیا دا رابنده شي دا خوراک دې خوا ته. دې ته ویل ساینس ول ورکړی دی پیرسټالسیس یا پیرسټالټیک مومنټ، دې مومنټ ته ویل کېږي. نو د دغه کسانو که فرض که دا د نیم فوټ نه زیات دا وخت اخلي او دا خوراک نشي مخکې تللی نو د دوی دا پیرسټالټیک مومنټ چې کوم دی دا کمزوری وي. چې دا کمزوری وي نو د هغې په مقابله کې به څه کېږي، د هغې په مقابله کې به دا خوراک په دې کولمو کې وخت ډېر لري، د 48 غنټو نه به سیوا اړوي. چې کله د 48 غنټو نه دا سیوا اړوي او دا په مزه مزه رواني په مزه مزه رواني، چې کله دې غټې کولمې ته راورسي نو په دې کې د دې نه اوبه جذب کېږي، اوبه ترې جذب کېږي، لګۍ دلته هم جذب شي دلته هم جذب شي، دې ځای کې چې کله دې ځای ته رارسي نو ساده الفاظو کې زما معذرت سره وایم چې وچې پچې ترې سازي شوي نو بیا هغه نه کېږي. اوس دا په 3 قسمه معنی د بعضې کسانو اورال د دې ځای نه واله
د دې ځای نه شروع شي اورال چې کوم مومنټ ده پیرسټالسس مومنټ دا اورال تر دې ځای پورې کمزوری وي. دا عموما دا کسان وي، په دې کې کسان وي چې هغې ته ویل کېږي د هغوی عموما د دې ځای پورې سیسټم ټیک وي، د دې نرۍ کلمې پورې چې کوم مومنټ وي دا صحیح وي، خو د هغوی چې کله غټه کلمه شروع شي نو د هغوی دا مومنټ کم شي، چې دا مومنټ کم شي نو هغې ته ویل کېږي لو ټرانزټ کنسټیپیشن. او د بعضې کسانو دا سیسټم ټیک وي او دا سیسټم هم ټیک وي او په دې ځای کې بیا امتیازي نشي کولی. pelvic dyssynergia. دې ځای کې چې کوم مسلز دي نو هغه دا غواړي چې زه دا کولاو کړم او د ډکو امتیاز له لار ورکړم، اگر چې بره چې کوم سټول وي هغه نرم پراته خو هغه نشي کولی، خو دا انتهایي کم دی دا کیس. عموما دا دي د اورال چې کوم مومنټ دی او یا ورپسې بیا دا دی دا کوم چې لو ټرانزټ کنسټیپیشن دی. دې وخت کې دا خبره یاد ساتئ، اهمترینه خبره چې کله موږ غوښه خورو که نه، په غوښه کې موږ 5% د سټول سازېږي، پوزله سازېږي او 95% چې دا ته سیسټم ځان له اخلي د 5 نه والا چې 7-8% پورې. نو چې 5% تاسو پوزله سازېږي نو دا به ډېر لږ سازېږي، چې دا ډېر لږ سازېږي نو مطلب دا به مزل په دې کلمو کې او په دې ځینو کې اول هو په دې ډایجېشن کې وخت ډېر زیات اخلي، ځکه چې دا به بیخي رانه چوړی، چې دا رانه چوړی نو په دې ځای کې به وخت ډېر زیات اخلي. بیا چې دې ځای ته کله راوړي نو دا به ډېر لږ وي، فرض که تا مطلب 100 ګرام غوښه وخوړل نو د دې نه به 5 ګرام پوزله تاسو سازه شي، نو 5 ګرام چې کله دا ځای پاس کړي دا 5 فوټه مزل پاس کړي او په دغه شانتې رفتار سره پاس کړي، دا چې دې ځای ته رارسي دا به انتهایي کمي انتهایي وچ شوي وي. دویم نمبر چې زموږ سره کومه موږ چې ورته 0.8 ویو هر هغه څیزه چې کوم د دې پاین وړو نه سر شوی، یو خو زموږ کورني وړی، په کورني وړم د قبض د مریضانو دپاره چڼول نه وي پکار. نو په دې 0.8 کې زموږ سره بکرین هم راځي، زموږ سره مټیان هم راځي، هر څیز چې هغه بازاري روټۍ په هغې کې راځي، هر څیز چې هغه د دې وړو نه سازېږي په بازار کې چې کوم څیزونه پیکوړه پکې راځي، سموسې پکې راځي، په سموسو کې مطلب د نورو چربیانې مربیانې مستوجه شوي دغه څیزونه بیا نور هم د قبضیت ته نمکین خوراکونه چې کوم دي، کوم نمکین بسکټ دي، نو دا څیزونه دا مسله سیوا کوي. اوس به موږ د دې علاج څنګه کوو؟ کوشش به دا کوو موږ چې موږ اول په دې کې په وجو ته به موږ ګورو چېرې وجې څه دي. وجو کې که فرض که مطلب موږ غوښه ډېره زیاته اخلو نو په کار چې موږ دا مکمل بند کړو، که موږ فرض که ډېره زیاته نه اخلو نارمل اخلو موږ د قبض ښکاري نو په کار ده چې موږ غوښه مکمل بند کړو. نو په کار ده چې موږ په خوراکونو کې اصلاح وکړو. په خوراکونو کې به اصلاح څنګه کړو؟ که موږ غوښه اخلو نو موږ به 5% به موږ سره دلته پاتې کېږي، دا 95% به دلته ازمېږي. که موږ فرض که د بازاري خوراکونه دا کړو د کومې نه چې بوره وتي او زه به دا وایم چې مطلب 0 ګیجي، نو په هغې کې به هم زموږ سره 10% یا 8% یا 11% دا به دلته راځي، رسټول به دې سازېږي او د باقي پاتې به په دې سیسټم کې ازمېږي. نو چې دا ازمېږي نو دا موږ سره په دې ځای کې پیدا نه کوي. نو موږ له به هغه خوراک استعمالول پکار چې کوم یا انسالبل فایبرز او یا سالبل فایبرز وي. خو که یو سړي ته انتهایي تکلیف ډېر زیات وي نو هغه ته بیا په انسالبل فایبرز باندې کونسلیشن ډېر پکار دی. په انسالبل فایبرز کې موږ سره ګوبي دی او ګازره ده، دا څیزونه که فرض که میلاویږي نو ډېر به ښه وي. که دا څیزونه نه میلاویږي نو په دې پسې موږ سره سلاد، هغه چې هر یو سلاد وي، د دې نه علاوه صابونه، په میوو کې زموږ سره سیو او امرودو، دې کې فایبرز ډېر زیات وي، دا زموږ سره د معدې په قبض ختمولو کې د هغې په علاج کې پیدا ډېره زیاته کوي. اوس یو سړی و چې زه خو د هر څه کومه او د هغې باوجود بیا هم ماته تکلیف نو د هغې مطلب به دا نه چې د هر څه پرېږدي، هغه به دا څیز استعمالوي، خو د هغې نه علاوه کوشش دې دا وکړي چې هر ماښام کله سملي که نه نو آلو بخاره چې ورته ویلی کېږي، که دا یو 15 دانې په یو ګیلاس اوبو کې واچي دا وینځي او بیا 15 دانې په یو ګیلاس اوبو کې واچي سارې پورې پرتې او سار چې څنګه راپاسي په نهره باندې دغه ګیلاس اوبه هم وڅکي او د آلو بخاره مو سره وخوري د خوراک نه نیمه ګنټه مخکې. نو چې یو هفته دا استعمال کړي د سره به د معده مکمل نارمل راشي ان شاء الله العزیز. که یو سړی و چې ما آلو بخاره استعمال کړه او زما د دې سم یوازې ګزاره ونه شو نو بیا انځر نه دی، انځر که فرض که دا اوس یو 3 دانې واخلي یا دا واخلي یا دا واخلي، دا په یو ګیلاس اوبو کې واچي، ماښام چې سملي یو ګیلاس اوبو کې ځان له واچي او سهار چې راپاسي نو دغه انځر مو سره وخوري، دغه 3 دانې او دغه اوبه مو سره وڅکي د خوراک نه نیمه ګنټه مخکې، یا یوازې دا یا یوازې دا. که یو سړی و چې ما یوازې دا وکړو کار یې ونه کړو یا مې یوازې دا وکړو کار یې ونه کړو نو بیا د دواړه ملګري کړي، یو ګیلاس کې دا یو ګیلاس کې دا، نو په دې کې به د اوبو مقدار هم زیات میلاو شي او دا کم فایبر چې دي د دې مقدار به متزیات میلاو شي. که یو سړی و چې زه 2 ګیلاسه اوبه نشم څښلی دا دواړه 15 واړه څیزونه 8 واړه څیزونه په یو ګیلاس اوبو کې ماچولی شي، ماخوستن کې چې سملي ځان ته دا په اوبو کې چې یو ګیلاس اوبو کې او سهار چې راپاسي په نهاره باندې څکي، د اوبو استعمال دې ډېر کړي. که د دې نه علاوه که فرض کړه یو سړی و چې ما دام وکړو او بیا هم مزه نه کوي نو کوشش دا وکړئ دوایانې دې لپاره ډېره زیاتې راځي، خو چې کومې راځي نو هغې دپاره بیساکوډل دغه نور څیزونه راځي نو ګورئ هغه د دې مسل چې کومې دا عادتۍ بیا به د ټول عمر دپاره دغه څیزونه استعمالوي، په دې مسل باندې هغه اثر کوي. په دې کې د ټولو نه محفوظ ترین چې کوم دی که نه نو هغې دپاره یو بوتل دی، یو دوی ده چې هغې ته ویل کېږي لیکټولوز، دا ډوپالیک شربت شو یا لولاک مولاک شو دا شربت دا چې یو سړی شروع کړي
دا په هر ایج کې استعمالول شي، د ماشومتوب نه را په دې خوا باندې حمل کې استعمالول شي، رقان کې استعمالول شي، بوډاتوب کې استعمالول شي، بلډ پرشر کې استعمالول شي، هر حالت کې استعمالول شي. د دې بیوټي سي د دې میکانیزم اف اکشن دا چې د استعمال کې په خله باندې او د معده کې راشي دا اړو سره په دې ځینو کې ازمیږي نه، دا ډایرکټ را رواني. او چې کوم سیستم تاسو ته اول چې په کوم کې د کولمو کار نه کیږي نو بس هغه سره سختي یاد وي دنه زیاوز غاروي. نو د دې نو کولمې زیاوز غاري په 12 غنټو کې دنه او امید دا 24 غنټه اخلي دلته، او دا په 12 غنټو کې دلته راشي، 12 غنټو کې د ذکر راشي. نو په دې کې د لیکټولوس چې کوم دي دا موږ د ګیس په خبره کې ویلو چې دا ګیس موږ سره ځکه جوړیږي چې په دې کې زموږ سره ګډ بکټیریا راونخلي فرمنټیشن کې، او دغه کې موږ سره شارټ چین فیټي اسید سازيږي. نو دا چې کله دې تر اوسه دا ګډ بکټیریا په دې باندې راونخلي او د دې فرمنټیشن کوي. د دې فرمنټیشن په دوران کې د دې نه د تیزاب ساس کې هغه شارټ چین فیټي اسید، خو د دې شارټ چین فیټي اسید او د هغه شارټ چین فیټي اسید چې کوم موږ سره دغه په فایبرز په باندې کېږي، په دې کې دا فرق دی چې دا هغه شارټ چین فیټي اسید چې کوم دي نو هغه تقریبا چې 70% سیستم لذي او 10% موږ ته په قبض کې کار کوي. د دې 90% دلته پاتې کېږي، په دې کولمو کې پاتې کېږي، او 10% سیستم لذي کم چې د ډوپالیک په لیکټولوس په دغه باندې زموږ سره کېږي. کم معده چې زموږ سره په کومه طریقه چې ډوپالیک زموږ سره معده نرمي. د دې نه علاوه یو سیس بل راځي په دوايانو کې راځي، هغه هم د پریګننسي نه علاوه تقریبا چې د چا ډیره موده قبضیت چلیدلې وي، بیا نه د خبر وروسته ریږي ورون چې کله قبضیت سخت شي نو خبر یاد ساتي موږ جریان یا د موږ ولکه موږ ته جریان د کسو کوی شي خدای خکني کوی شي د منه په واتس اپ باندې تاسو کوي کې د شاسو زرانه د خبر ویډیو او رنځو وضاحت کې نه زمان جریان تکلیف پیدا کوي. نو هغه مسله نه خو عام طور ډاکټران انسان په ځان دایریږي چې مطلب ماته به د مردانه مسلې پیدا کوي. هغه جریان د سیګارو کې چې په دې کې پرشر ډیر زیات شي او په دې کې پراسټیټ د دې ته مخامخ نو په دې پراسټیټ ګلان باندې پرشر سی وشي، او هغه پراسټیټ ګلان باندې کله پرشر سی وشي دا یوریترا د پسړو کې دا جریان صرف سړو ته کیږي، په دې یوریترا باندې بیا ډرایو لینک کیږي د سشي د پراسټیټ ګلان ډرایو لینک هغه ته ویل کیږي پراسټیټ یوریا. دویم نمبر دغه کنسټیپیشن زموږ سره چې زموږ سره هغه بواسیر پیدا کوي، د بواسیر یا سی واقعي او یا پیدا کوي دواړو کې دا غیر ول دي. که څوک د بواسیر په مرض کې مبتلا نو دغه د بواسیر شکایت سره سی واقعي، که څوک د بواسیر په مرض کې نه مبتلا نو د بواسیر په ایټیالوجي کې دا ویلو چې کنسټیپیشن چې کوم د کرانیک کنسټیپیشن دا بواسیر زموږ سره کاس کولای شي. او دریم نمبر تشي امتیاز به د عموما بعض کسان زر کوي ځکه کوي چې د په ابډامینل لوور پرشر سی واشي د ګس واجو باندې او د مثانه باندې پرشر شون د مریض به تشي امتیاز زر کوي. ها دا خدای خبره شوله چې مطلب لیکټولو شلو دا غین را پدې خو باندې بل یو دوی د موږ سره چې ویل کیږي پرو کاینټکس. په دغه کې اوسې دغه ته ویل کیږي پرو کیلپورایډ 1 ملي ګرام او 2 ملي ګرام په دې ملي ګرامونو کې راځي. دلته د اوبو ابزابشن ځان څخه واپس د کولمې نه د اوبو ځان تر کوزيږي دیتا د لیکټولوس ته او د پروکانټکس دې ته ویل اوسموټیک پرشر میکانیزم اف اکشن د اوسموټیک پرشر د خدای د اوبو ځان ته په دې غټ کولمو کې راکاږي چې کله ځکه ته اوغټ کولمو کې اوبه راخلي شي د دې ځپور سره روانه ده. ایکسرسایز سبزیانې هغه کې خاص کر ګوپی گازر او سلاد ملات دې ته کار وای چې کومرونه په قبض کې مبتلا او اوبه د حد زیات اسکي. که بیا هم څه مسله وه د ډاکټر سره مشوره وکړئ. د دې نه علاوه چې کومه دواګانې دي نو هغه نه دي پکار چې زه په ویډیو کې منشن کوم، او دا ډوپالیک چې کوم دي الیکټرولوز دا بهترین سیز دی. دغه پکې ما منشن کړل دغه نور سیزونه د عمر په لحاظ سره د پریګننسي په لحاظ سره د ارقام په لحاظ سره د نور مختلفو بیمارو په لحاظ سره به ډاکټر دا ګوري چې دا پکار دی او کنه پکار نه ولې به تاسو درکړي. امید لرم چې تقریبا 69,000 کسانو ته به د اواز ما ورسیږي کومونه چې ما اوري دغه ډیپند په تاسو باندې کوي. اجازه نه غواړم. د الله په امان.